नसरुल्लाह साहब और आगा टीम था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी था। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा हर करगाशे, तालियां होनी चाहिए। تاسو مننه تاسو راغلی اصل کې دغه ویلکم پارټي چې کومه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او په دې خیبر پښتونخوا د اسمبلی کې بیا درې پارټیانې وي، خدمت، جذبه او اتحاد، او دا د خدمت پارټي طرف چې کوم نو منتخب شوی ام پی ایس لپاره موږ ویلکم پارټي کړې و. په دغه ویلکم پارټي کې تقریبا اتیا نه سیوا یوت ام پی ایس کوم دینو ګډون کړو. په دغه کې د صوبې مختلف ضلعو نه یوت ام پی ایس راغلیو، د سوات نه، د باجوړ نه، دیر نه، بونیر نه، دغه شان کې مختلف کوم څونه ضلعې وي. دغه نه زمونږ د کوم جهاد پارټي ام پی ایس هغه پکې ګډون کړی و. دلته چې کوم دغه مقصد دغه و شیره او دوی ته موږ هرکلی وایو، او دوی کې دویمه اصل مقصد دغه و چې موږ د یوت ام پی ایس ته خپل ډایرکشن وښایو چې آیا تاسو په معاشره کې رول څنګه پلی کوئ، او بیا تاسو چې کوم د نو څه لپاره یوت ام پی ایس منتخب شوي په دغه اړه باندې و، او په دغه اړه باندې دلته چې کوم د دوی ته یو جامع خبره ترې وشولې. ګوره هغې د دغه پیغام دی چې که نه چې ګوره اله دغه ځوانان چې کوم دي که نه نشو ته ولې راځي. غټ سوال دا دی ټیک شو، هغې په غیر کوم اخلاقي سرګرمیان دي یا نور څیزونه دي پای کې ککړ وي، نو چې کله دغه شان کې ځوانانو ټولګی راغونډېږي، دغه شان کې ځوانان راغونډېږي او هغې چې کوم دی نو د خپل معاشرې دپاره سوچ وکړي، د هغې د خپلې علاقې ترقۍ دپاره سوچ وکړي، د ملک د ترقۍ دپاره سوچ وکړي، د صوبې ترقۍ دپاره سوچ وکړي، نو زه دغه یقیني ګڼم چې یاره د ملک نه به دغه ناسور ختم شي. د دې خلاف چې کوم دی نو ځوانانو له پکار دا دی چې اواز وت کړي. دغه موږ په هر فورم باندې موږ دغه اواز وتو، او خاص کر حکومت هم دغه وایو چې دغه مخنیوي لپاره کار وکړل شي. او موږ بار زه دا خبره عرض کې کوم چې یوازې دلته په لارو کوڅو کې د پوډریان رانیول نه دي، بلکې دا کم سمګلرز دي، کم خلک دي، کم خلک خرڅي. حکومت له پکار چې دغه خلک راونیسي، حکومت له پکار دي چې دغه خلک د ګریوان راونیسي، او یوازې بیا اول مړکې نه بیا د معاشرې ته او د خلکو ته وښایي چې دا خلک دا سړی چې کوم د ستاسو ژوند تباه کړی دی، او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو په کلا او چوک کې د پانسي ورکړي، نو بیا ته ګوره یو ځوان به چې کوم دی نو هغه نشه نه کوي، یو ځوان به چې کوم دی نو هغه دغه نشي اړخ ته راځي. نو خاص کر زما تعلیم ته ځوانانو دغه درخواست دی چې په خپل هاسټلو کې، په خپلو علاقو چم کې چې کوم دی نو کمپین شروع کړي، اویرنس کمپین شروع کړي چې د دې نشي نقصانات څه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه پهله تاسو یو جهان مننه، تاسو راغلی او د پروګرام لم ښکلا ورکړه. نن دا غونډه چې کومه دا د خدمت پارټۍ له طرفه وه، چونکې هغه چیرمین نصرالله صاحب لیډ کوي او زه هغوی سره یو ادنا ورکر یو ممبر یم. موږ غوښتله ده چې خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی کله نه شروع شوې ده، داسې قسم ګیدرینګ نه و شوی، چونکې زه خپل هم تقریبا 3 to 4 years وزیر اعلی پاتې شوم. نو موږ په دې باندې یو سوچ وکړو، یو فکر وکړو چې موږ نه څه داسې غلطیانې شوي دي چې په پریویس ټینور کې موږ هغه ونه کړو، او اپ کمینګ کې موږ کوشش وکړو چې دا خلک چې کوم دی دا یو رايوځای کړو. جی نو ماشاءالله ډېر د لرې ځایونو نه، چونکې باجوړ، سوات نه، بونیر نه موږ ته ډېر ښایسته خلک رالو، ښایسته ځوانان رالو، تکړه ځوانان رالو. هغوی زه اپریشیټ کوم او د هغوی شکریا ادا کوم چې هغوی دلته رالو، او چونکې دوی د خدمت پارټۍ سره تعلق لرونکي دي. موږ دوی له خپل ټاسک ورکو، چونکې د دوی اوت او هر یو څیز شوي دي، خو دوی له موږ ټاسک ورکو چې تاسو یو ښه غړی به څنګه جوړیږي په معاشره کې، خپل چم ګاونډ کې. چونکې زما خپل کارم په اورفنز باندې ایجوکیشن باندې دی، ورسره چې کوم دی دا ډرګ ایډکټس دي، ورسره داسې نور داسې ناسور دي د معاشرې چې هغې باندې موږ کار کوو، هغې باندې موږ خپل هلې ځلې کړي دي. نو دوی ته موږ یو ټاسک ورکو، چونکې زموږ ځوانان دي، دوی ته دا پوهه چا نه ده ورکړې چې د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی کار څه دی. چونکې د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی دا یو ولنټیرلی ارګنایزیشن دی. دوی موږ نه سړکونه غواړي، ټرانسفارمر غواړي، غټ کارونه موږ نه غواړي، چونکې هغه زموږ د وس نه ده، خو موږ له دا پوهه ورکولی شو چې تاسو یو غړي سره ملاویږئ، په کم اندازو سره ملاو شي، هغه تاته یو خپله مسله بیانوي، او هغه مسله چې کوم ده دا تاسو مخکې څنګه راوړی شي. نو دوی له موږ خپل ټاسکونه ورکړو چې تاسو دې باندې کار وکړئ، او د دې نه علاوه چې کوم دي زموږ لایق څه خدمت وي دي کې، نو انشاءالله موږ هغه د ډي پی او لیول وي، ډي سي لیول وي، یا اسسټنټ کمشنر لیول وي، ایون کم پالیټیشن دي، موږ چونکې د یو پارټۍ سره تعلق نه لرو په دې پلیټ فارم کې، د کې مختلف پارټیانو سره موږ سره غړي شته، خو
موږ دا یو چې تاسو هغه مټچ کوئ چا سره زیاتیات مه کوئ او یو پازیټیو طرف ته لاړ شئ او په هغې باندې تاسو کار وکړئ نو انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې انشاءالله پاکستان بلکې خیبر پښتونخوا کې چې نن سبا کوم د امن و امان صورتحال دی دا د ډرګ حوالې سره دی په دې به زه جناب سی سی پی او صاحب د هغه هم شکریا ادا کوم چې کوم قبضه مافیا ده کوم سمګلرز دي ما پرون د هغه انټرویو واورېده چې دې باندې ماشاءالله کریک ډاون شروع کړو د هغه هم شکریا ادا کوم بلکې د هغه پوره ټیم چې انشاءالله په دې کې به موږ هغوی سره شانه بشانه ولاړ یو او همدغه ځوانان دي چې موږ یې د غلطې لارې نه سمې لارې ته مخه ورکړو